बात करूंगा زمونږ په دې پښتنو کې هم یو دی منکر حدیث ورته د خلکو وایو مفتی منیر شاکر په نوم باندې اور زه ورته مفتی منیر شاکر منکر حدیث نه یم زه ورته ملحد وایم نن د هغه بیان یو کس د شیخ محمد ادریس صاحب دامت برکاتهم العالیه چې تمامه پښتونخوا هر څوک د هغې قایل دي د هغې د علمیت او د هغې عزت کوي د هغه سره بیان لګولی او د جادو په باره کې نو وایي جادو نشته شیخ صاحب وایي جادو شته دی وایي جادو نشته بیان یې ورله لګولی و د ده څه دلیل سره وایي جادو نشته اولنی نمبر دی وایي چې جادو موږ ته نه ښکاري نو چې ښکاري نه نو جادو نشته واه ملحدینو ته دې سړي لارې کولاو کړي تاسو وایئ څنګه هغه داسې چې ملحد دا سوال کوي وایي موږ الله ځکه نه منو چې الله موږ ته ځان ولې نه ښایي که الله یې نو الله موږ ته ځان ولې نه ښایي او نن ستا د پښتونخوا دا سړی م وایي چې جادو زه هله منم چې جادو زه وینم یو منټ دی دې ووایي چې د ده نه ملحد تپوس وکړي چې الله زه نه منم دی به ورته وایي ولې نه مني وایي ځکه چې الله موږ ته ځان نه ښایي زما په چینل وګوره ملحدینو زما نه دا سوال زیات کړلی دویم نمبر دې ملا ته ووایي دې مفتي صاحب ته چې مفتي صاحب زه په تا کې د سره عقل نه منم ځکه ستا عقل ما لیدلی نه دی دریم نمبر ته چې را کمې خبرې کوې زه دا نه منم ځکه ستا را خبرې ما لیدلې نه دي د دې شکل ما نه دی لیدلی چې د اواز راوځي د دې شکل کم دی څلورم نمبر هوا منې که نه مني دی به وایي منمې وایي کم د مونږ خو د هوا شکل نه دی لیدلی یار دا سړی خلک الحاد ته اچوي او دا مفتی ندیم محمودي صاحب اول ویلي و چې دا سړی زمونږ خلک الحاد ته اچوي نن هغه خبره رښتیا شوه داسې ډېر اشیا دي چې منیر شاکر صاحب تی نه خو مني دلته تا وام دوکه کوې که نه قرآن کې الله وایي کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون هغه فرشتې چې ستاسو عملونه لیکي په ولو باندې ناصري بله ورځ به دی انکار وکړي چې موږ یې نه وینو لهذا د دې نه انکار وکړي چې موږ یې نه وینو لهذا د دې نه انکار وکړي اور بیا به د دې نه انکار وکړي چې شیطان موږ نه وینو نم لیدل دی د دې نه انکار وکړي ځکه موږ یې وینو نو او بیا به پسې وروسته د دې نه انکار وکړي چې جبرائیل موږ نه دی لیدلی د دې نه انکار وکړي اسرائیل موږ نه دی لیدلی دا هم پرېږده انکار ترې وکړي ته به له کم شیز نه انکار کې راته چې کومه قاعده ښوله بیا دی وایي چې د جادو معنا سحر په قرآن کې راغلی او سحر دوکې ته وایي نو آیا سحر جادو کېدی شي لیونیه په قرآن کې کذب راغلی دروغو ته وایي نو دروغ په حقیقت کېدی شي نه ته به د قرآن د دروغو لفظ چې به کې ذکر شوی دی د کافرو دپاره د دې نه به م انکار کړي او زه به تاسو ته یو خبره وکړم ګورئ دی چې را کمې خبرې کوي مثال په طور باندې دی وایي چې موږ جادو نه دی لیدلی نو جادو موږ نه منو نو آیا خلکو تاسو ووایئ چې تبه د تبې مرض تاسو لیدل دی د تبې مرض هم نه دی لیدلی دا به جواب دا درکوي چې د تبې اثر هم لیدل دی نو تاسو ورته ووایئ زه ورته وایم چې مفتي صاحب موږ تب جادو نه دی لیدلی خو د جادو اثر هم لیدل د جادو اثر او دا جادو یوازې داسې معمولي شی نه دی دا په لکاو کروړو خلکو باندې شوی دی کېږي په خلکو باندې او چې په چا شوی د هغه نه یې تپوس وکړه او پاتې شو د لفظ خبره که د لفظ حقیقي معنی دی عالي پارسه کې دی وایي چې د لغت کتابونه ستاسې لیکل دي چې جادو یا سحر دا دوکې ته وایي و مفتي صاحبو د لغت کتابونو خو دا هم لیکل دي دا تا ته چې را خلک لیکي چې شعر اشاعت نو شعر خو زناور دی لهذا ته زناور اشاعت بیا حقیقي معنی خو چې د لفظ عالي پارسګین کې نو تباډو سپرې نه دی موږ څومره اشیا دي چې پاک مثلا یو سړی بل ته وایي د ظالم بچیه نو که دا ظالم بچیه د کمال د وجې نه ویلی کېږي خو که ته په حقیقت کې والې مفتي صاحب نو کم ظالم او ظلم په
حدیثو کې په لغت کې د تیارې په معنا راځي. نو مثلا دی به وایي چې ظلم به هغه چې ته چا په کوټه کې په تیاره کې بند کړې. مفتی صاحب هر شی په حقیقت نه اخیستی کېږي، بعضې اشیاو کې عرب ته کتی کېږي. ښه مفتی صاحب نوم سره مفتی لیکل. او یو اخیری خبره به ورته زه بله وکړم. دی وایي چې دا مولیان داسې وایي، مولیان هم دوکه کوي، لګیا دي، ځان ترې نه بچ کوي. نو تاسو دا میډیا والا چې دنه تپوسونه کوئ، یو تپوس ترې وکړه تا دا مفتي نوم ولې ایښودی؟ مفتي د عالم نه یوه درجه اوچتي. نو چې مولا اول حرامي دی ته یوه درجه غټ حرامي بیا جوړېږي. او که زما خبرې مفتي صاحب بیا بانه دا وګوري وایي مشر را میدان ته کوي. نه خو تا زره شیخ ادریس صاحب لایق ګڼم، نه دې د بل مشر عالم لایق ګڼم. مفتی اثر ندیم الواجدي دیوبندي د دارالعلوم دیوبند یو لوی هستي ده چې په دې وخت کې موږ خپل استاذ تسلیمو، د ملحدینو خلاف جنګ کوي. هغه پاکستان کې ولې د حق علماو خبره خلک نه مني؟ وایي وجه دا ده چې په بعضو اشیاو باندې خلک د علماو سوران دي. نو چې کم سړی دا نوم استعمالوي چې د عالم په خلاف باندې راځي، لکه هغه د پنجاب انجینیر مرزا یاد کړلی، نو خلک هغه سپورټ کوي. خو دې شریف خو نن یو فریاد وکړو چې مولیانو زمانه خلک بدزنه کړو او ورته وایي چې دا منکر حدیث دی او دا حدیث پیغمبر نه مني. نو مفتی صاحب دا عوامو نه دي، عوام د اوسه پورې تا پسې روانو، لیکن اوس دې ورته حقیقت ښکاره شه د کلمې نه انکار. او په دې لفظ کې چې دا وایي جادو نشته، پیغمبر وایي کله چې دجال راشي اسمان ته به وایي باران راووروه، دومره تیز جادو به چې باران به راووري، ځمکه به فصل را زرغون کړي. نو چې کله اسمان او ځمکه فصل را زرغونوي پیغمبر وایي دجال به دا کار کوي. د لحاظه د دجال نه انکار وکړو او د دې مخکینۍ خبرې مطابق چې جادو موږ نه یې نو نه منو، لحاظه دجال هم ده نه دی لیدلی نو نه مني. وکړه دې جواب نرشه که نو تا خو ملحدینو ته دروازې کولاو کړي پاګله، ملحدینو ته دې دروازې کولاو کړي چې په اسلام باندې اعتراضات وکړي. هر شی دې په حقیقت پسې بوتو، ته په خپله باندې په حقیقت کې ځناور جوړ شي. ګورئ دجال دا حدیثونه ده په دې وجه انکار وکړو چې کوم د دجال په باره کې روایات دي چې رسول الله وایي دغه به جادوي او دی وایي جادو شته نه، لہذا د هغې حدیثونه انکار وشو. د معراج د واقعې نه انکار وشو، د لا اله الا الله محمد رسول الله جز نه پکې انکار وشو. کم شی به ته پرېږدي عوام اوسه موده دي، د علماو سم بغض دی کوئ تاسو ته زه نه منع کوم، لیکن عزیزانو خپل دین خو مه خرڅوئ. تاسو پښتانه یئ، د یو داسې شي په سر به تاسو خپل دین خرڅوئ. دا به بله ورځ یاد ساتئ، څو ورځې بعد به دا د الحاد اعلان کوي، ځکه دی وایي ما جادو نه دی لیدلی نه منم، نو دی به وایي چې ما لام نه دی لیدلی، راځئ خلکو نه منو. دی به وایي موږ فرشتې هم نه دي لیدلي نه منو، دی به وایي موږ شیطان هم نه دی لیدلی نه منو. دا هر څه چې دي کوم چې د رسول الله په حدیثو کې راغلي دي، دا فتنې چې تاسو ته مخې ته راځي، د دې فتنې مخې ته په مقابله کې ودرېږئ، مقابله کوئ. تاسو د داسې شینو سره مه یو ځای کېږئ. خوا که زه مولا یم زما سم بغض دی ویې ساتئ، ما ته کوم ظلم وکړه خو د پیغمبر حدیث د یو چپړاسي د وجې نه مه پرېږده، د یو دوس او بې غیرته د وجې نه مه پرېږده.